بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه شینمان شینپوخ سیند غاړې لسې روزې راتلي وو بېګا راډو. نو شینپوخ کې چې کوم دی که نه شپږ جامع مسجدونه وو، شپږ پکې امامان وو چې شپږو واړو امامانو څلور میاشتې په تبلیغ کې لګولي وو، چا چینه لګولي وو. نیم شینمان خلکو د شینپوخ هغه سې روزه او عشره او څلوېښت ورځې او څلور میاشتې یې لګولې وې او ډېر زیات دینداره خلکو. نو تبلیغ حضراتو ته اپیل کړم چې هره میاشت کې جومات مه قضا کوئ چې ورشئ. ډېر مهمان نواز خلکو، ډېر درانه خلکو، ډېر عزت یې زموږ وکړه. او یو کې دا خبره مو کې صحیح کړه چې سیند غاړې سره چې کوم دی دومره غټ ریګ ذخیره ده چې دا ټول پاکستان به یې خلاصه نه کړه. ریګ ډېر زیات دی سیند غاړې سره، ګاډی ورته ودرېږي او ته راډکېږي. دویم نمبر مو کې دا شی ولیده چې د شینپوخ کې چې کوم دی سنګي مرمرو دومره غټ غر و چې دا ټول پاکستان یې سل کاله تر چلی نو خلاص به نه شي. نو چې دغه نه استفاده واخلي د خیبر ایجنسۍ خلک، شیرمان او دا خلک غریب خلک دي چې دغه ته یې فکر شي. ډېر زیاته غریبي وه پکې. نو مونږ ډېرې ښایسته شپې او ورځې پکې تېرې کړې. په هر جومات کې به چې کوم دی تبلیغ درس هم شو، فضایل اعمال هغه قرآن پاک ترجمه هم شوه پکې او ډېر زیات جوړ خلک وو او ډېرې ښایسته شپې بېګا ته رالو. الله تعالی دوی له جنتونه ورکړه ځکه زمونږ یې ډېر قدر او احترام وکړه. او شینپوخ چې کوم دی شینمان هغه ټول په تبلیغ کې لګېدلي دي او ډېر زیات مسله پوښه شو. نو مونږ او تاسو له هم پکار دي چې یې چې کوم دی که نه سې روزه ور ولېږه ورته شینپوخ ته. نو بس اخیري په دغه شعر باندې به خبرې خلاصې کړم چې وایزه د دستار او د تسپو دې غواړه خیر، رندانو سره تار د یارانې مه جوړوه.